اخر کې دا خبره زین کې را یاد شوه عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله تعالی علیه هغه بشپې ګرځیده یو ورځ کور نه راووته داسې لرې طرف باندې لاړ بانډوله یو خیمه یې وکتاو په هغه خیمه کې یو حاجتمنده ښځه وه او د مبارک به ګرځېده عمر ابن عبدالعزیز عمر ثانی 99 هجری کې وفات ته په اوله صدۍ کې یو نیم کال بادشاہت یې کړی خدا سے د عدل او د انصاف چې نوم ورته څه ملاو شو عمر ثانی رحمت الله تعالی علیه نو چې یو داسې خیمه یې وکته په خیمه کې ماشومان دي یو زنانه ده او ماشومان ورته جاړي هغه چې ډېر کوشش وکړه خو ماشومان یې اوده نه کړه دی راغی دغې خیمې له ته دا ماشومان ولې جاړي ورته یې چې دا وږي دي دا وږي دي خوراک نشته ډیر کوشش زه وکړم خو کله کله زه په اوده کېدو کې ناکام شم کله یې اوده کړم کله ناکام شم ورته یې چې ها نو دغې ځای بادشاه څوک دی ورته خپل ځان خو هم لږ ګوري چې زه څومره یم ورته یې چې د دغې علاقې بادشاه عمر دی ابن عبدالعزیز قیامت په ورځ باندې به د ده او زما په منځ کې د الله په دربار کې فیصله یې ورته چې کله دا خبر ورته وکړه ورته یې چې تا چېرته هغه ته عریضه کړې ده چېرته درخواست د خوراک دپاره تا ورته کړی دی ورته یې زه ورته ولې وکړم دی به راځي او زما تپوس به کا چې بادشاهت نشي کړی خلکو حاجتونه نشي پوره کولی معزول نشي بیا د بادشاهت مکا دی به راځي ما تپوس به کا دی لاړ په وایي چې زه راځم په منډه باندې لاړ او بیت المال نه چې څه خوراکونه او څښاکونه دي دا ټول ځان یې په هغې باندې ستړی کو په اوږو باندې رابار که وایي چې هلته غلام ورته یي چې قربان زه به ورسره ویسم وی دوله یو ښایسته جواب ورکړه ورته یي چې قیامت په ورځ باندې زما پیټه اوچتولی شي ورته یي چې نه وایي چې بس په دنیا کې بیا مه اوچتوه دنیا څه پیټه یي پیټه یې خو د آخرت پیټه دی وایي چې راغی هر څه ورته وغورځوله او خپله باندې روټۍ وله تیاره کړه او هر څه وله ورکړه چې کله یې ماړه کړه ماشومان اوده شو او دی واپس راته نو ښځې یو دعا ورته وکړه دعا یې ورته وکړه ورته یي چې کاش چې عمر ابن عبدالعزیز بادشاه نه وای کاش چې بادشاه ته وای ورته کاش چې هغه نه وای ته وای ته لایقې ته مستحق د بادشاهت وایي چې دا یې مبارک ورته وخندل وایي چې ورته ویې فرمایل چې عمر ابن عبدالعزیز خو زه یم خو کوتاهي رانه شوې ده یو دا دی چې قیامت په ورځ باندې ما الله جل جلاله په دربار کې پیش نه کړي ورته یي نن نه پس به د بیت المال نه تا ته هر څه میلاوږي هر څه بار ته میلاوږي د هغه زمانې د خلقو حاجت روي داسې وه نن سبا خو زمونږ او ستاسو دا حکمرانان دا مشران دا خلق ورشي ورته ودرګي دکی اخري زما حق راوخلي پیسو والا ته میلاو شي او غریب سړی په هغې کې پاتې شي او لاین کې ولاړي او بعضې وخت کې را پرېوځي دغه یو تپوس د الله په ذات باندې چې دا غریب نه مطمئن اوسي دغه یو تپوس به د الله په دربار کې دغه حکمران نشي انشاءالله تعالی نو دی وجه نه دا خبرې زه ختموم خپلې په معاشره کې خي طرف تم وګورئ ګس طرف تم وګورئ مخکې رستم وګورئ څومره داسې کسان دي مسلمانان دي د هغوی حاجت دی په هغوی باندې سخاوت وکړئ د خپل وس مطابق د هغوی حاجت پوره کړئ هغې سره مدد وکړئ هغې سره هیلپ وکړئ زما او ستا دنیا هم ښایسته ده او قبر به هم ښایسته وي انشاءالله زما او ستا حشر به هم ښایسته وي ځکه عمر ابن عبدالعزیز وفرمایل چې کله ملحد کې کېدی وایي چې ما مخ وګورئ کچرته قبلې په طرف باندې خپله اوښته یو تاسو بې نه اړوئ بس پوه شئ چې زه کامیاب یم خو که زما مخ قبلې طرف ته نه اوښتی ما دپاره به ډېر مغفرت د الله نه غواړئ همغه خبره وه یو نیم کال بادشاهي وه چې په لحد کې کېښوده خلق قسم خوري چې په لحد کې د هغه په زمانه کې ډېر علما مشایخ تیر دي خو دومره ښایسته مخ د هیچ چا نو په لحد کې لګه د عمر بن عبدالعزیز چې څومره ښایسته مخ په لحد کې او خپل اندشه دی خي طرف ته قبلې په طرف باندې اوښتی دی ولې ضرورتمندو حاجت به یې په خپلو لاسونو باندې پوره کاوه ځان ته په غټ باندې نه کتلي تکبر یې نه کړی نو غریبانانو ته سپک مه ګورئ هغوی ته کمزوري مه ګورئ دا تاله چې خدای څه درکړي دي دا هم رب درکړي دي او که چالې نه دي ورکړي هم رب نه دي ورکړي په اسلام امتحان دی او په هغه امتحان دی کوشش وکړئ چې مسلمانانو په معاشره کې د هغوی حاجات پوره کړئ د هغوی ضرورت پوره کړئ په دې باندې زما او ستا دپاره ډېر اجر الله جل جلاله مقرر کړی دی